पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद یرا خو په باجوړ کې مې په اول ځل باندې داسې یو بې غیرته او داسې دله سړی ولیده دلګان خو پکې ډیر دي خو لکه دا پکې داسې یو انټرنیشنل بې غیرته یو انټرنیشنل دلال دی ای خدای دې کور او نغری وران کا خدای دې کور او نغری وران کا دقه پوجیان چې راته او سلاسه چول دي او داته وته سرکونډه یاړي دغه پوجیانو د باجوړ کې دا کم اپریشن شروع کړی دی دغه باجوړیانو خویند میندو عزتونه لاړل برباد کړه د خپلو کورونه نه در په در کړلي الله دې کور او نغری وران کا او ته اوس هم یې زنده‌باد یو کار وکړه که نه که خفه کېږې نه باجوړیانو ډېره بخښنه او ډېر معذرته خو که خفه کېږې نه انورزیب خانه نو کور ته یې درولله که نه کور ته یې درولله بې غیرته ستاسو د دلګانو د لاسه ستاسو د بړواګانو د لاسه مړه د عمران خان په نوم بچیا که ډېرې سرکونډۍ ورته واړی که نه خو عزت به دې بېلې ستاسو د اندروني خلکو مخې ته حیثیت ما ته معلوم ده چې هلته ستاسو څنګه حیثیت دي او هلته ستاسو څنګه رویه قسم په خدای چې تاسو پې ښځې غږئ تاسو له ښځې بوځئ او چې تاسو له دا ښځې نه بوتلی که نه په باجوړ باندې او په دې پښتونخوا باندې به داسې حالات او داسې قهر نه تېرېدی ډېر یو بې غیرته کار دې کړی دی ډېر یو سپک کار دې کړی دی د دې نه چې دې ښځې کلیام چلولی وې قسم په خدای داسې بې غیرتي به نه وه یو څو کسان به ترې خبرو ټول باجوړ له په ځان خبره کړه چې ته دلال نن داسې حال جوړلی د باجوړ خویندې میندې د کورونو نه بهر په باران کې ذلیله بېعزته بې کوره در په در ناستې دي او پتا کې شرم نشته دی ته اوس هم د پاکستان د فوج زنده‌باد نارې وې په ښځه باندې دې واچوه کور ته یې بوځه په تاسو کې خو شرم نشته په تاسو کې خو حیا نشته په تاسو کې خو غیرت نشته دی چې د خلکو څه حال دی او ته ځای کې دلته سرکونډۍ دې شروع کړي دي د باجوړ خلکو دا په تاسو باندې دا سخت وخت دی او دا ستاسو دشمنان دي خپل دشمنان وپېژنئ خپل دشمنان وپېژنئ که دا سیاسي خلک هر څومره دلالان دی خو د باجوړ عوام پښتانه چې کوم دی غیرتي خلک دی نو خپل دشمنان وپېژنئ دا دشمنان د دې خاورې نه لرې کړئ تاسو چې نه په تاسو نه د خدای عذاب دی او نه د باندې بل څه دغه دی دا صرف د دغه خلکو ظلم دی په تاسو باندې کې او تاسو ته ځان اچولی دی لکه د غواګانو ته څملی خو خپله دشمنان مه هېروئ